صلی علی رسوله الکریم. اما بعد مسلمانانو ما سره چې دا کم ډکې تاسو ته ښکاري دا ډکې نه دی ښه. دې له اسلام ډېر غټ طاقت ورکړی، دې کې ډېر غټ قوت دننه روحاني پروت دی یو قسم لا. دا چې کوم اودس ته شامل شي او د دې سره اودس وشي او هغه اودس باندې بیا کوم مونځ وشي که نه، نو هغه مونځ د بل مونځ نه 80 درجې سیوا شي. الله اکبر. دې ډکې له ډېر غټ طاقت ورکړی شوی. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دنیا نه تلو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و نبی علیہ الصلاة والسلام زما کوټه کې او زما سینې ته ډډه والی نبی علیہ الصلاة والسلام او خواته ورسره یو کنډول پروت و، په هغې کې اوبه وې. نبی علیہ الصلاة والسلام خپل لاس مبارک په هغې کې ایښودل داسې او لاس پې راغېستلو خپل چهره مبارکه باندې به داسې مږله. دغه دوران کې اوس زما ورور عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ راغلی. دا زما ورور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا د ابوبکر رضی اللہ عنہ لور وه او عبدالرحمن دا د عائشې ته رور و. اوس هغه راغلی دې دوران کې د هغه سره جي مسواک و مسواک. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته داسې وکتل. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کوي د الله رسوله وی مسواک ته د زړه کیږي، مسواک ته خوښ دی، زړه کې د راځي مسواک کوم. نبی علیہ السلام سر مبارک داسې وړق. ما عبدالرحمن نه مسواک راواغېستو خپل رور نه، او چې کله مې راواغېستلو هغه چې ما وکتو نو هغه ډېر سخ و، دا ځای ډېر سخ و سخ. نو ما ورته وي د الله رسوله خوښه دې ده چې دا مسواک ته لږ نرم کم، ډېر سخت دی، وری مبارک یې درله خوږ نه کي، غاښونه مبارک درله وینې نه کي خوا او شا، اوس تاسو خوښئ زه به یې پوس کمه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عایشې وایي صحیح ده پوس یې که. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي ما وایي مسواک راواغېستو خپلو غاښونو کې مې ونیو او وایي پوس مې کو. او بیا مې نبی علیہ الصلاة والسلام ته عرض وکړو د الله رسوله دا والې مسواک. نبی علیہ الصلاة والسلام مسواک شروع کړو او عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي نبی علیہ السلام داسې مسواک وکړو، داسې مسواک چې موږ ټولو ورته کتل. دا نبی علیہ السلام جي اخري لمحات دي، اخري ورځې دي. وایي نبی علیہ السلام داسې مسواک وکړو چې موږ چرې هم په داسې مسواک نه و لیدلی. خیسته مسواک، زبردست مسواک نبی علیہ الصلاة والسلام آخری وقت کې وکړو. ما او تاته تعلیم راکړو جناب تو پیسه م استعمالوه، خدا هم ورسره لږ ځان سره خواته کېده. دې کې ګوره ډېر غټ طاقت دی. علماو لیکلي دي، علماو وایي د اپیمو په خوړلو کې 80 نقصانونه دي او د مسواک په استعمالولو کې 80 فایدې دي. او وایي د ټولو نه پکې یوه دا ده چې په زنکدن کې به درته کلمه یادېږي. ډېر عجیبه وخت دی ښه. دا شیطان داسې مانګولې لګوي د اخري وخت کې. کله چې زمان دا روح قبض کېږي که نه نو شیطان زور لګوي، وایي د ګټې ټیم دی، ایمان ځان سره وایي او نسي ګورئ، کلمه ونه وایي، ټیټ شه. نو ګوره ډېر عجیبه وخت زنکدن. الله دې زموږ ټولو کلمه شهادت نصیب کړي اخره کې. نو وایي څه به وایي چې څوک مسواک اهتمام کوي که نه نو یو فایده یې دا ده چې زنکدن کې به ورته کلمه یادېږي، کلمه. او بیا څه فرمایي وایي د الله جل شانو د رضا سبب دی. څوک چې مسواک وایي الله جل شانو به ترې راضي کېږي. او وایي د شیطان د غصې سبب ګرځي. الله او د فرشتو محبوب سیز دی. او وایي څوک چې مسواک وایي خوله به یې خوشبوداره او وایي وری به یې مضبوطي او وایي نظر به یې تیزي نظر او وایي د خولو نه بدبو لرې کوي او خوشبو پکې پیدا کوي. نو زما ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی جناب چې دا مسواک ځان له پیدا کړو. یو جنګ دی ګوره جنګ یې او مسواک وایي مسلمانان مسواک استعمالی
هغه سیټ ته چې کوم پوج دی هغې چې وکتل هلکه وایي دا کم خلک راغلی دی دوی خو راته غاښونه تیره کوي او نن راته جوړ ډېر قار دي دا دې دلیل دی چې موږ ته ډېر غوسه دي تخته یې ګورئ داسې خوري نو هغه ټول ارسه پرېښودل او لاړی او جنگ مسلمانانو وګټو د نبي علیه صلات وسلام سره به سفر او حضر کې یعنی کله چې به نبي علیه صلات وسلام کور کې او کله چې به نبي علیه صلات وسلام په سفر باندې وتو او چرتو بتلو نو د نبي علیه صلات وسلام سره به یو څو څیزونه چې دا به همیشه د نبي علیه صلات وسلام سره یعنی د نبي علیه صلات وسلام مستقل سنت چې نه سفر کې پرېښی او نه چې کله په کلیو په کور باندې نبي علیه السلام هم نه دی پرېښی نو یو پکې څه په هغې کې یو دی جي خوشبو بهر کې زما د هغې سره لپل دغه نشته موضوع زما څه ده زما مسواک موضوع دی په هغې به انشاءالله بله ویډیو ستاسو خیري د نبي علیه السلام سره به سفر او حضر کله چې به نبي اسلام په موقع باندې و نو یو څو څیزونه به ورسره همیشه و په هغې کې یو څه دی په هغې کې یو دی مسواک زما ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې به ځان له یو مسواک مونږ واخلو او ګوره د تجربې نه ثابته خبره ده ما ته یو ډاکټر په خپله خبره کوله وایي زه یو ځای کې وم او اکسیډنټ وشو اکسیډنټ او غالبا الله دې کومې به شی ماف کړي یا کوسټر یا پلینکو چې د یو کې ما ته یاد کړی او وایي په هغې کې ډېر خلک مړه بس ټول پکې مړو داسې کاټۍ پې اړېدلې وې چې د بچ کېدو امکان پکې نه و یاره جي وایي 2 کسان پکې وو 2 کسان یا 3 کسان پکې وو وایي کله چې مونږ هغه راویستل که نه داسې نو ټول مړو او وایي چې هغه م راویستو که نه وایي زخمي شوي خو وو خو وایي اډوکې یې ماته نه و اډوکې نو ما وایي د یو عالم نه اورېدلي چې د چا سره دا مسواک وي که نه او هغه باندې حادثه راله هغه د چت نه را پرېوتو هغه اکسیډنټ وکړو هغه نور څه سیس ته پرېوتو حادثه پرې راله نو وایي اډوکې به یې نه ماتېږي اډوکې هغه کس وایي ډېر زخمي شوی او وایي د ټولو خپې او لاسونه ماتو خو دغه کسان نه دی دغه کسان وایي لاسونه اډوکې وایي مات شوی نه و نو وایي ما سې وکتل چې بی دې سره څه حساب دی دا ولې دا ټول چا لاسونه ماتې دي چا خپې ماتې دي او دوی پکې روغ دي نو چې مې وکتل که نه نو وایي د هغوی سره مسواکونه او مسواکونه دا تجربې نه ثابت ده ښه تجربه نو بهر کې مونځ مونږ سم کوو که نه اودس مونږ سم کوو که نه لکه نو چې دا ورسره لږ استعمال کو ښه نه ده یاره په 10 روپۍ دی په 10 روپۍ په 20 روپۍ دی په 20 او څومره فضایل دي څومره فضایل یقیني په دې مونځ کې داسې وزرې وکړي وزرې کم اودس کې چې دا شامل شوي که نه نو هغه مونځ داسې وزرې وکړي 80 درجې حدیث مبارک کې راځي د بل مونځ نه سیوی کم مونځ کې چې مسواک استعمال شي نو بهر کې ټولو مسلمانانو ته زما دا خواست دی جناب چې یو مسواک ځان سره مونږ کېږدو ښه جب کې هم راځي جب کې ځان سره کېږدو او خپل اودس پې کوو هر دا خو بس وړوکی څیز دی جب کې کېده یا مخکې جب کې یا یو ځای ورته کېده او بس ځان سره تیار کېده او چې هر کله مونږ مونځ کوو دا مسواک استعمالو صحیح ده د ټولو نه خبره څه ده د ټولو نه خبر ده چې دا د محبوب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل سنت دی نو که مونږ د نبي علیه السلام سره مینه محبت کوو دا مسواک دی مونږ ځان سره واخلو صحیح دی انشاءالله الله دې مونږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي ملګري ډېر وایي به ستا یوټیوب کې چینل شته بلکل او د مولانا اختر علي فنون باندې چینل دی مولانا اختر علي او په فیسبوک هم تاسو ته پته ده مولانا اختر علي زما دواړه دي ښه دواړه په مولانا اختر علي باندې دي ښه نه د یوټیوب چینل په بل نوم باندې دی او نه د فیسبوک چینل د یو بل نه جدا دي نه دواړه په یو نوم باندې دي ښه نو انشاءالله مونږ عزم وکړو چې کم سے کم هر یو کس دی کو نارینه ده کو نارینه دی او کو زنانه ده هر یو کس مونږ دا یو مسواک کوو صحیح دی انشاءالله عمل به کوو که خیري که په دې سنت باندې انشاءالله عمل کوو که خیري انشاءالله ښه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین